امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم وو کنو مدرسې نه فارغ وو کنا یو مجوسی باندې قرض او قرض علماو کې دي سي خلق دی مجوسی غیر مسلمی پاغه باندې قرض پیسې وي نو امام صاحب رحمت الله علیه ورغه د خپل قرض مطالبه تی کوله چې مال خپل قرض پیسې راکې چې امام صاحب ته ورغه نو پیسار پوری ګندګي ون خطل پلار هغه ګندګي دي سي پاکوله د پیسار نو هغه د هغه مجوسی په دیوال باندې ولګیدل هغه نجاست ګندګي د هغه مجوسی په دیوال ولګیدل چې ولګیدل دغه په دیوال دې کې هغه مجوسی وروت اوس امام صاحب نه چا ګندګي دغه په دیوال ولګیدل د پیسار نه امام صاحب اوس وی چې دا څنګه صفا کما کدا صفا کوم نو اسنا چې د دې دیوال نو ور سره خور راونړي دا خو بیا د تاوان کول په دې فکر کې امام صاحب رحمت الله علیه ولړ چې هغه مجوسی وروت اوس هغه مجوسی امام صاحب تخپل عذر بیانې چې لکه ما سره پیسې نشته ما ته صبر وک امام صاحب ورته دغه خبره روستو ده خوستا په دې دیوال زمانه دا ګندګي ولګېدل ما په هزار صفا کو نو زه اوس دی فکر کې چې ستا دا دیوال به څنګه صفا کوم ما وی کدا صفا کوم او د دینه خور را وګریږي نو خوستا نقصان کیږي مجوسی چې امام سے تو کتو خا وی ته زما د دیوال د پاکولو په فکر کې ویاو هغه ورته وی دیوال برست پاکی اول ما پاک ک چې ز کلمه و چې مسلمان شمه خو مجوسی کلمه ویل ته ایمان خا دا اهل الله دی خا ان العلماء ورثه الانبیاء علما